په سټیج باندې ناست زمونږ صوبایي چیرمین د نوي کور سرلښکر جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب، جانځی بجي صاحب، امین باچا او په پنډال کې ناست د قومي وطن پارټۍ کارکنان او شاه زلمو په جمع باندې السلام علیکم. ملګرو، ذاکر حاجي صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې او چونکې زمونږ دا پروګرام چې کوم او نن نه 15 شل ورځې مخکې مونږ په شیرپاو کې چې کوم میټینګ کړی و د هغې لوبې لباب دا و چې کوم ځای کې مونږ سره تنظیمونه نشته هغه تنظیمونه به جوړو او چې کوم ځای کې مونږ سره د را روانه برسي ده نو زه په دې موقع نه فایده اخلم چې کوم زمونږ د پی کې 62 ارګنایزینګ کمیټي و د جاوید حسین خان په صدارت کې یا په سربراهۍ کې هغې چې کوم کار وکړو نو هغه بالکل د ستاینې وړ دی او مونږ په هغې باندې هغه ته مبارکباد پیش کوو او د پی کې 62 چې څونه ارګنایزینګ کمیټي د هغې ته زه د خپل اړخه مبارکباد پیش کوم. دویم دا خبره ده چې دا کوم نن تاسو جوش او جذبه او ولوله وښوله په خپل حاضرۍ باندې د حاضرۍ په تعداد کې او د جانځی بجي صاحب او د اجمل حاجي صاحب چې کوم کوششونه کم دغه ناغه برابر ثابت شو او نن زمون په دې دغه کې دا میټینګ وو خو د میټینګ په ځای دا جلسه شوه نو مونږه زه 62 ارګنایزینګ کمیټۍ له اجمل خان له او جانځي له ډېره مبارکي ورکوم چې تاسو کومه ستړې کومه او انشاءالله را روان وخت کې کله چې زمونږ برسي را جوخته شي نو دا زه هیله لرم دا زما تمه ده چې د دې په لس چنده خلک په هم صرف د دې زیم هوارې شیرپاو او د دې ملک قادحات نه راوځي او د خپل شهید کامیابی دا د خپل شهید برسي به داسې په کامیاب انداز کې مناوئ چې د انشاءالله دغه خلکو به خوله بندې شي چا چې وي دا برسي مونږ کامیابو دا چې وي دا برسي زمونږ نه بغیر نشي کېدی نو دا 2-3 برسۍ وشوې او تاسو وکتل چې د قومي وطن پارټۍ کم کارکنان دي او په کومه جوش او جذبه دوی هغه برسۍ منع وکړه نو دا ځل نه به انشاءالله د هغې ټول ریکارډ ماتېږي او دغه خلک مخکې خراب وو او دا ځل نه به انشاءالله د الله تعالی په فضل او تاسو د قومي وطن پارټۍ د ملګرو په وساطت سره دوی به په خپلو کورونو کې ننوځي انشاءالله. زه خبرې خو ډېرې دي